السلام علیکم ملګرو د عرفې روجه کله ده د عرفې د روجې ثواب څومره دی ډېر ملګري د کنفیوژن شکار وي چې د عرفې روجه مونږ کله ونیسو ډېر خلک د سعودي عرب سره نیسي د دې حوالې سره د مونږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم عقاید و جهان څه فرمایلي دي چې د ثواب څومره دی په دې ویډیو کې به تاسو له کنفیوژن کمپلیټلی زه ختم کوم د مولوي صاحب دا بیان به سره شریکوم چې د په کمپلیټلی خبره کړې ده چې د عرفې روجې کله نیول پکار دي د مونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم فرمایلو چې څوک هم د عرفې روجه ونیسي نو د هغه د تیر شوي یو کال او د راتلونکي یو کال ګناهیانې معاف کیږي نو هر سړی په خپلو ګناهیانو باندې په خپل عمل باندې سوچ وکړي چې په کال کې څومره ګناهیانې کوي نو دا یو غټه موقع د انسان دپاره د مسلمان دپاره چې دا یو روجه ونیسي او د تیر شوي یو کال او د راتلونکي یو کال ګناهیانې پرې معاف کړي ډېر ټایم نه خرابو د مولوي صاحب دا بیان در سره شریکوم هغې نه پس کمپلیټلی ډیټیل سره په دې باندې خبره کوو نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت ځکه شریکه کوي چې ډېر ملګري په دې کنفیوژن کې وي چې د عرفې روجه مونږ کله ونیسو راځئ د بیان طرف له ورځو دا خبره ډیره ضروری ده چې په دې ځان پوه کړئ چې عرفه وایي څه ته عرفه د ذوالحجې نهمې ورځې ته عرفه ویلی کېږي نهمې ته عرفه ویلی کېږي او خلکو دا خیال کړی دی چې نه دا جوړې هلته چې په مکه کې خلک لاړ شي عرفات ته ځي نو خلکو دا خیال کړی دی چې دا هغې ته ویلی کېږي زما عزیزانو چې د کم ځای تاسو په کم وطن کې او دا هغه ځای د میاشت د حساب سره ګورئ چې د نهمې ذوالحجې ورځ وه نو دا به ستاسو عرفه او تاسو خبر یې چې د عرفې د روژې ډېر لوی ثواب دی رسول الله صم فرمایي چې ما ته د الله نه دا امید دی چې د راروان یو کال او د ګذشته یو کال ګناهونه به ورسره الله رب العالمین معاف کوي د دې د روژې ثواب دومره زیات دی دا شک شبهې خورول چې یاره عرفه هلته ده او دلته نه ده نو په دې کې مهرباني وکړئ چې د اهل علمو د علماو د رای احترام وکړئ دې باندې د مفتی تقي عثماني صاحب او د مولانا حسن جان صاحب رحمت الله لوی بزرګانو چې دی دا خبرې واضحه کړي دي نو برای مهرباني د خلکو په خبرو کې مه راځئ چې صدر ته اهل علم علما وایي په هغې باندې عمل وکړئ په پاکستان کې به عرفه د بت په ورځ باندې انشاءالله د عرفې روژې انشاءالله ها ملګرو تاسو د مولوي صاحب بیان واورېدو کمپلیټلی ډیټیل سره هغه خبره وکړه خو که بیا هم څوک وي نه چې د عرفې روژه مونږ کله ونیسو نو زه به در سره نور معلومات لږ اسانتیا دپاره په اسانه ژبه کې به مو پوه کړم چې کله اختر وي د اختر نه یو ورځ مخکې تاسو د عرفې روژه نیوی شئ لکه بله ورځ اختر دی نو سبا زه لکه نن زه روژه نیوی شم د عرفې روژه لکه د اتوار پر ورځ اختر لیټ سپوز مثال به زه درکړم چې د اتوار پر ورځ اختر تاسو د خالي پر ورځ د عرفې روژه نیوی شئ چې د جمعې پر ورځ اختر تاسو د زیارت پر ورځ د عرفې روژه نیوی شئ دغه رنګ حساب دی ډېر ملګري د کنفیوژن شکار وي ډېر خلک په دې سور باندې نیسي لکه څنګه چې مولوي صاحب ووي چې سعودي عرب سره چې کله هغوی میدان عرفات له ځینو په هغه ورځ باندې خلک د عرفې روژه نیسي خو بالکل دغه رنګ نه ده د اختر نه یو ورځ مخکې د عرفې روژه نیول پکار دی او دې حوالې سره د مونږ خوږ نبي څه فرمایلي چې ثواب یې څومره دی هذا لما هم ووي او مولوي صاحب د الله هم په خپلو خبرو کې کمپلیټلی واضحه کړه چې ثواب هم ډېر زیات دی د یو کال ګناهیانې پرې معاف کېږي د تیر شوي یو کال او د راتلونکي د 2 کالو ګناهیانې پرې معاف کېږي نو د عرفې روژه نیول دا زموږ دپاره یو غټه موقع خو دا ویډیو مخکې ملګرو سره ځکه شریکه کوي چې ډېر ملګري د کنفیوژن شکار وي چې د عرفې روژه مونږ کله ونیسو بل د سعودي عرب او د پاکستان چې کوم اختر وي کې اکثر یو ورځ ورکړي چې سعودي عرب کې د جمعې پر ورځ اختر نو په پاکستان کې د خالي پر ورځ اختر د غټ اختر خبره زه کومه نو د پاکستان او د سعودي عرب عرفې روژه چې کومه دغه به ډیفرنټ وي که یو کس سعودي عرب کې اوسیږي او اختر د هغوی د اتوار پر ورځ نو به د عرفې روژه د خالي پر ورځ نیسي یو ورځ په پاکستان که څوک په پاکستان کې اوسیږي نو د هغوی اختر به بیا د ګل پر ورځ نو به د عرفې روژه د اتوار پر ورځ نیسي دا لاساسې دا مثالونه در کوم اختر په هر ورځ راتلی شي دا ویډیو که تاسو دې اختر لګورئ که بل اختر لګورئ کله هم درله مخې د راځي نو مطلب یې دا دی د ما د ویډیو چې د اختر نه یو ورځ مخکې د عرفې روژه نیول پکار دي نو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کوئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کوئ پیج هم لایک کوئ والسلام